عباس ورور ته خواست کومه چې موږ سره ملګرتیا وکړي قاضي عباس صاحب موږ سره په نهم کې چې لومبنی انعام چا اخیستی دی هغه زموږ ډېر ګران بچی کاشف ولي فیض الرحمن دی کاشف ولي فیض الرحمن کشف ولي فیض الرحمن ته خواست دی کشف بچنګیر زموږه ډېر ښه زبردست او کلیپینګ والا بالکل کوي دا بچی دی د دوی حوصله به کېږي زموږ بچی ده کشف مانه غلطي شوي کشف رحمان ډېر دی بچی مبارک شه مور او پلار ته دې مبارک شه او یو جهان مننه سر او د کشف بچنګي الله پاک دې د حیا ډېر ژوند درکړي دویم نمبر ایوارډ چې چا اخیستی دی هغه زموږ دی شازمه افریدي ولي شبیر احمد شازمه افریدي ولي شبیر احمد بچی ډېر دی مبارک شه والدینو ته ډېر مبارک شه ډېر ښه ډاکټر صاحب ستاسو یو جهان مننه ډاکټر صاحب د لسم کلاس د فسټ او سیکنډ پوزیشن دپاره چې کوم ماشومان زه اعلانات کومه خواست به کومه پرنسپل محمد ایاز صاحب ته چې راشي او هغوی په خپلو لاس مبارک باندې هغوی له انعامونه ورکړي موږ سره فرح نعیم خواستو ته کوم چې راشي او خپل ایوارډ واخلي فرح نعیم د هغوی په ځای باندې جنید ته خواست کوم چې راشي جنید به واخلي زموږ د کشر دی هغوی به هغه ایوارډ وصول کړي فرح یا به افریدي صاحب ته حواله کړي یا به صدر صاحب ته هغه ایوارډ حواله کړي فرح نعیم او پس پوزیشن دی first position ما وي first position فرح نعیم او ډیره مننه او سیکنډ پوزیشن چې کوم بچنګي اغشتي عاطف کمال ته خواست کوم چې راشي او خپل دروند ایوارډ ځان سره واخلي عاطف کمال ولي قاسم جان صدر صاحب ته به ووایم چې راشي هغوی دا ایوارډ ترلاسه کړي هغې به ورکړي صدر مشتاق جان ته به ووایم چې راشي دغه ایوارډ بیا هغې ته حواله کړي عاطف کمال او یو جهان مننه صدر صاحب ستاسو یو جهان مننه ستاسو پرنسپل صاحب خواست به کومه زه دا یولسم کلاس فسټ او سیکنډ انعامات چې دي مشتاق خان تورنګزی ته خواست کومه چې راشي او هغوی په خپلو لاسو باندې دغه بچو له ایوارډونه ورکړي محمد حسنین تړ ایوارډ دی محمد حسنین چې راشي او خپل ایوارډ والي محمد حسنین تړ ایوارډ د نهم کلاس د لسم کلاس سیکنډ ایوارډ موږ سره په لسم کې دوه ماشومان سیکنډ راغلي دي هغه دی محمد سکندر ته خواست دی چې راشي او خپل ایوارډ د مشتاق خان نه واخلي سکندر اظهار دا لسم دا سیکنډ دی بس هغه دی کې نشته سر موږ سره په کلاس تاسو مشتاق جان یو جهان مننه په کلاس یولسم کې موږ سره چې کوم بچګي راغلي دي فسټ او سیکنډ
نو هغه به خواست کومه علي خان ته چې راشي او هغوی له ایوارډ ورکړي. پیر علي خان ته خواست کومه چې راشي هغوی له ایوارډ ورکړي. موږ سره په 11 کې چې کومه لور راغلې ده او زموږ شمله جګه کړې ده، پس انعام هغه سره خدیجه ولي خالد جان، خدیجه ولي خالد جان. لږ لاس ورته وپړکوئ، خیر دی چې د دوی حوصله افزایي وشي. بچې ډېر ډېر دې مبارک شه، ډېر ډېر دې مبارک شه. دا سیکنډ انعام دپاره زه خواست کومه ایمن علي ولي هدایت علي، ایمن علي چې راشي او خپل ایوارډ واخلي. ایمن نه دی راغلی. او دغه بچنګي به د هغې ایوارډ واخلي. ډیره مننه علي خان صاحب، الله دې راته ژوندی لره، خوشحاله اوسې، یو جهان مننه. ما سره دا 2 انعامات هغه نعیم جان صاحب نور نه دی راغلی. تاسیس صاحب ته به نمبر ورکړو. تاسیس صاحب ته خواست کومه چې راشي هغوی دې په خپل لاس مبارک هغوی له ایوارډ ورکړي. تحسین عبدالله صاحب ته خواست کومه د دوی نمبر خو لږ وروستو په هر حال د کلاس 10 خوشبخت ته خواست کومه خوشبخت چې راشي خپل ایوارډ واخلي. خوشبخت دا تل ایوارډ دی، دا 10م کلاس تل ایوارډ خوشبخت. بچې ډېر دی مبارک شه، د حیا عمر د ډېر شه. ډېره مننه بچې، خوشحاله اوسئ. خواست به کومه دا 11م جماعت دانیال سریر ته خواست کوم چې راشي، او شفیق جان ته خواست کوم چې راشي هغوی نه خپل ایوارډ ترسره کړي. دا د کلاس 11م تل ایوارډ دی او دانیال سریر ته مبارک وي. ډېره مننه. مفتی صاحب ته خواست کومه او شارق جان ته چې راشي او حذیفه عرفات ته خپل ایوارډ ورکړي. حذیفه عرفات خواست کوم چې راشي په 12م کلاس کې. حذیفه عرفات تھرڈ پوزیشن. دا دغه لږ راکړه په بچې د 12م دا لږ راکړه. شارق جان او مفتی صاحب یاد کلمات دا 12م فسٹ او سیکنډ ایوارډ چې چا اخیستی دی، خواست به کومه زمونږ د محفل صدر عارف خان ته چې راشي او هغوی ته ایوارډ په خپلو لاسو ورکړي. په 12م کې زمونږ بچنګې ایوارډ اخیستی دی خدیجه ته خواست کوم چې راشي. خالد جان لور ده، خدیجه ته خواست کوم چې راشي خپل ایوارډ واخلي. فسٹ پوزیشن ایوارډ دی، دا ډېره لویه خبره ده. په 12م کې اخیستی دی فسٹ پوزیشن 1128 نمبر ہے.
ډیر زبردست بچي الله دې مبارک کا د حیا عمر د ډیر شه لوی شي بچي موږ سره دویم نمبر ایوارډ چې اغشتی دی 1122 نمبر یې دی او ایمن علي ولی هدایت علي ایمن علي نه در راغلی بله بچنګی راشي د هغې ایوارډ واخلی بیا اوس زموږ څوک بچي پاتې دي مجیب خو پاتې دی که نه ایمن والا چې وشو بس هغه شي دا د 12 کوم ملګري بچنګي پاتې دي هغې دې ما ته ووایي خیر دې ما نه به لږ اخوا دېخوا شوي ایان کوثر دې راشي خپل ایوارډ دې والي ایان کوثر ډېره مننه بچي مجيب الرحمن پاتې دي سر څو کسه خدم یو جهان مننه صدر صاحب ستاسو دې دغه کې څه لږ د لیکلو کې غلطي شو